زما قابل صد احترام مشرانو کشرانو ورونو، الله تعالی په موږ تاسو باندې یو عظیم احسان کړی ده چې موږ تاسو یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړیو. د دې لپاره په انبیاء کرامو کې بعضو انبیاء کرامو هم د دې خواهش کړی دی چې کاش کې موږ د محمد رسول الله په امت کې پیدا شوي وای. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دا په کم انداز باندې وو او د خپل زندگی په کومه طریقه باندې تیر کړی ده. نن به ان شاء الله العزیز زموږ استاسو موضوع د محمد رسول الله د سیرت په باره کې وي او دا به ان شاء الله العزیز تر ډیره وخته پورې روانه تر څو چې موږ تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټوله زندگی باندې له پیدایش څخه ونیسئ بیا تر کومه وخته چې د دنیا څخه رحلت کړی دی تر هغه وخته پورې به دغه ټول تاریخ موږ تاسو بیانوو. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې دا خبرې ښه په توجه باندې واورو او هغه د محمد رسول الله صورت او سیرت په خپل زندگی کې راول. نو دا به ان شاء الله په مختصر وخت کې بیانوو. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او د صورت ته بیانولو یوه ګټه خدا ده چې تاسو به د محمد رسول الله د زندگی په حالاتو باندې خبر سئ او دوهم دا چې کله تاسو د محمد رسول الله د زندگی په حالاتو خبر سئ له ده سره به مینه محبت پیدا سي او درېیمه ګټه به دا چې د چا مینه محبت له رسول الله سره پیدا سو بیا به هغه په خپل زندگی کې د محمد رسول الله طریقې راولي او چا چې په خپل زندگی کې د محمد رسول الله طریقې راوستلې د هغو ګټه بیا دا ده چې د هغه به حشر هم له محمد رسول الله سره کیږي. هغه به بیا په هغه سخته ورځ باندې هم له محمد رسول الله سره یو ځای وي. دته به د محمد رسول الله له لاسه څخه اب کوثر ورکول کیږي ځکه د خپل زندگی د محمد رسول الله په نقش و قدم باندې تیره کړې او پنځمه ګټه به دا وي چې الله تعالی به په جنت کې د ده او د محمد رسول الله ملاقات سره کوي. نو د هر چا چې صورت او سیرت د محمد رسول الله په نقش و قدم باندې برابر وي د هغه به ملاقات په حشر او په جنت په دواړو کې له محمد رسول الله سره وي. نو د سیرت ته پیژندلو دغه پنځه ګټې دي. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې دا ښه په توجه باندې واورو او د محمد رسول الله سیرت او صورت په خپل زندگی کې راول. د محمد رسول الله صورت او سیرت دا تر خپل ځان تر پیژندلو هم هغه ډیر مخته دی. حتی که چیرې څوک محمد رسول الله نه پیژندي هغه منور په ایمان باندې نشي کېدلی. نو تر خپل ځان تر پیژندلو مخکې د پلارو د نیکه او د مشر او د کشر در هغو تر پیژندلو مخکې پر موږ تاسو باندې دا فرض ده چې موږ تاسو محمد رسول الله وپیژنو ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. محمد رسول الله تاسو ته تر خپل ځان هم ډیر محبوب دی تاسو ته تر خپل ځان هم ډیر بهتره دی. نو تاسو ته چې کوم نږدې کس دی په دنیا کې هغه مور او پلار دومره نه دی نږدې هغه خپل اولاد دومره نه دی نږدې لکه محمد رسول الله چې و تاسو ته نږدې دی.